محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته اعلی، ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. محترمو، د وظیفه حلقه پوره کال کې یوه پیره کوي. یاد ساتئ محترمو، نن ماښام به میاشتې ته کینی. که چېرته نن ماښام میاشت ولیدله نو محترمو بیا تاسو دا وظیفه لازمن وکئ. انشاءالله العزیز د تقدیر د بدلیدو وظیفه ده، د ژوند د بدلیدو وظیفه ده. پوره کال د مال و دولت، د رزق، د کاروبار تا ته بلکل ټینشن نه وي. دومره ناشنا او دومره عجیبه وظیفه ده. کوشش وکړئ محترمو چې دا موقع دا درنه میس نه شي. د ذوالحجې هر یو منټ، د ذوالحجې هر یوه لحظه دا ډېره زیاته قیمتي ده او ډېره زیاته عظیمه شانه ده. زه کوشش کوم چې ذوالحجې کومې لس ورځې دي په هغې کې کم ذکر کول پکار دي، یا څومره پکې نوافل پکار دي، د شپې پکې بندګي څومره پکار ده، په هغې باندې یو ځان له کلیپ د اساس کړمه. خو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دې حوالې سره ده چې کله تاسو د ذوالحجې میاشت وینئ دا وظیفه وکئ. الله پاک به تاسو پوره کال دا به مالداره ساتي. ډېره زیاته عجیبه، ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د ذوالحجې د میاشتې د لیدو وظیفه ده. کله تاسو د ذوالحجې د میاشت وینئ دا وظیفه وکئ، بیا د هغې نه بعد کومه دعا کول غواړئ یا څه ارمان ستاسو وي، څه امید وي، څه خواهش وي، انشاءالله العزیز الله پاک به لازمن دا به قبلوي. زموږ ستاسو رب ډېر زیات مهربان دی، زموږ ستاسو رب ډېر زیات بخښونکی دی او داسې رب دی زموږ چې د پوره جهان د خلکو امیدونه، سوالونه، ارمانونه دا پوره کوي. نو که ستا هم په زړه څه ارمان وي، څه خواهش وي، څه امید وي، څه تمنا وي، دا پوره کېږي نه، نو تاسو هم دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې ستاسو هر قسم ارمان پوره کړي، ستاسو به هر قسمه حاجت پوره کړي، ستاسو به هر قسمه ټینشن پریشانی دا به ختمه کړي. نو دومره پاورفل، دومره عظیم شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، میاشتې ته کېناستل دا رواج د مسلمانانو ډېر زیات کم شوی دی او پکار خو دا ده چې کله میاشت بدلیږي نو موږ له پکار دی چې موږ میاشتې ته کینو، موږ د پته لګي چې لکه د اسلامي پلانکۍ میاشته ده، دا میاشته، دا میاشته، د جنوري او د فروری د میاشتو هر چا ته پته وي، لیکن کوم چې اسلامي میاشتې دي د هغې محترمو چا ته پته نه وي. دا زموږ د مسلمانانو ډېره زیاته کم بختي او کم نصیبي ده. الله پاک د دغه کم بختي کم نصیبي زموږ نه ختمه کړي، زموږ تقدیر د الله پاک کولو کړي، زموږ نصیب د الله پاک دا کولو کړي. نن چې محترمه کوم وظیفه ده ډېره زیاته کمال ده او ډېره زیاته عظیم شانه ده. لومبۍ وظیفه دا چې کله موږ دا میاشت وینو د هغې بیله دعا ده او وظیفه چې کومه ده هغه بیله ده. د میاشتې د لیدو مسنون دعا دا ده. طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. دی وایي نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې به کله میاشت ولیدله نو دا دعا به یې ویله: اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک الله. نو ترجمه دا شو چې الله پاکه دا میاشت زموږ لپاره د برکت والا که، د سلامتۍ والا که، د اسلام سره موږ باندې تېره که. او دغه رنګې فرمایي چې الله پاک ربي زما رب دی الله پاک، وربک الله او ستا هم رب دی. سپوږمۍ ته وایي چې ربي الله زما هم رب دی، وربک الله او ستا هم رب دی. نو دې نه بعد محترمو کله تاسو دا وکړله بیا به د هغې نه بعد راشئ خپلې کمرې ته به راشئ، یا کوئی جومات ته ځئ، یا کوئی چېرته ځان چېرته سایډ ته کښېنئ چېرته، نو دا وظیفه لازمن یو پیره وکئ. تاسو به 313 پیرې یا وهاب ووایئ.
313 پیری یا وهابو یا وهابو یا وهابو وای. ورپسې به 313 پیری یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو دا به وای. ورپسې به 313 پیری یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو دا به وای. او مخکې وروسته به دې نه 14 پیری درودو دا به ووایې او منځ کې به دقه وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز د الله پاک نه خپل امیدونه وغواړئ، د الله پاک نه خپلې تمناګانې د وغواړئ. هغه څه به الله پاک درکړي چې کوم څه تاسو ته محترمو لا اوسه پورې میلاو هم نه دي. الله پاک نه دعا ده چې الله پاک دې زموږ تمام حاجات دا پوره کړي، تمام مشکلات د الله پاک ختم کړي، تمام پریشانی د الله پاک ختم کړي. هر قسم بیمار کو زمون کورونو کې وي که ستاسو کورونو کې وي الله پاک دې وله صحت کامله دا ورکړي. څومره مسافر دي زمون د هغه ګوري الله پاک د هغوی له ډېرې پیسې ورکړي چې خپلو بچو له دا کور ته راشي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.